د جنابت په حالات کې خوراک کول څنګه دي؟ آیا د جنابت په حالات کې خوراک کول څښاک کول جایز دي او که یا؟ چې کله څوک جنوب سي غسل ور باندې واوړي نو بیا د خوراک او څښاک کولی سي او که نشي کولی؟ آیا دا خوراک او څښاک ورته جایز ده او که نه ده جایز؟ اوس به راسو جواب ته. د جنابت په حالات کې خوراک او څښاک کول جایز دي، خو مستحب دا ده چې د جنابت په حالات کې چې کله دی خوراک کوي نو لاسونه دې پرېمینځي او په خوله دې اوبه وګرځوي، بیا دې خوراک او څښاک کوي. او که چیرې اودس وکوي نو دا بهتره ده چې جنوب سړی دې تر خوب له مخه او تر خوراک او څښاک له مخه اودس وکړي، نو دا د دپاره بهتره ده. او یا دې لاس پرېمینځي او په خوله دې اوبه وګرځوي، بیا خوراک او څښاک دې کوي. او په دور مختار شرح تنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابي حنیفه رحمت الله علیه صفحه نمبر 115 جل نمبر 1 بحر رائق صفحه نمبر 49 جل نمبر 1. نو په دا کتابو کې داسې لیکلي دي چې جنوب سړی چې کله خوراک کوي نو تر خوراک له مخه دې لاس پرېمنځي او پر خوله دې اوبه وګرځي، نو بیا دې خوراک کوي.